تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پنامه د هغه خدای می دا بیان دی، پنامه د هغه خدای می دا بیان دی چې علوم یې په نومونو کې سبحان دی. هم باچا دی د جمله او باچاهانو، هم باچا دی د جمله او باچاهانو، هم د هر سلطان په سر باندې سلطان دی. هغه کار چې هر چاته مشکل وي، هغه کار چې هر چاته مشکل وي، هغه کار واړه د آسان دی. څوک افتاب شي په اسمان راخیږولی، څوک افتاب شي په اسمان راخیږولی، د افتاب راخیږولی په اسمان دی. څوک د لمر په مخ حجاب شي غوړولی، څوک د لمر په مخ حجاب شي غوړولی، د لمر پټ کړی په ابر کې پنهان دی. څوک یو څاڅکی پرېستی شي له اسمانه، څوک یو څاڅکی پرېستی شي له اسمانه، نازل کړی د په موږ باندې باران دی. او څوک شي روح نه نویستلی په یو ماشي، څوک شي روح نه نویستلی په یو ماشي، ژوندی کړی د په روح تمام جهان دی. او څوک شي رزق رسولی هر سړي ته، څوک شي رزق رسولی هر سړي ته، دی د هر یو بنده روزي رسان دی. څوک د ځمکې و اسمان ته شي ختلی، څوک د ځمکې و اسمان ته شي ختلی، د عیسی علیه السلام منور کړی دویم اسمان دی. څوک د خدای سره خبرې شي کولی، څوک د خدای سره خبرې شي کولی، د موسی مشرف کړی په دا شان دی. او څوک په سپینه ږیره پایي تر قیامته، څوک په سپینه ږیره پایي تر قیامته، د پخي در باندې کړی دا احسان دی. او د زرګونو صفتونو راشي ګوره، د زرګونو صفتونو راشي ګوره، یو صفت یې کړی ما عبدالرحمن دی. زما ډېر قابل قدر احترام علماء کرامو، قراو حضراتو، عام مسلمانانو نورو، نیکانو صالحانو، او زما دا اواز چې د کلي کم د شل ته، کم ور ته، کم کور ته رسي، هغه ټولو ته زما د طرفه السلام علیکم ورحمت الله. د سلام نه بعد دا عرض دا دی چې نن په دې کلي کې ډېره د ښادۍ او ډېره د خوشحالۍ موقع ده. خو دا داسې ښادي نه ده لکه څنګه چې موږ عام طور په عرف کې ښادي واده ته وایو. موږ عام طور په عرف کې ښادي چې دی هغه کوژدن ته وایو، د ماشوم منیجې ورته موږ وایو، حقیقه ورته په عربۍ کې وایي، هغې ته وایو. دا دغه ښادي نه ده، دا د ختم القرآن، او دا یو ختم القرآن نه دی. ما د قاري صاحب محترم نه تپوس وکړو، د شلو ماشومانو په کورونو کې نن خوشحالي ده. او دا شل ختمونه د قرآن کریم نه دي. که زه د تعویل په نیت باندې ویم نو هم دا خبره به بده نه وي. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. د دې آیات د لاندې د الله وعده ده چې زه یوه نیکي په لس چنده به خپل بنده له ورکوم د قیامت په ورځ. نو که دې شلو له مونږ هر یو له په لسو کې مونږ ضرب ورکړو نو دا به د 1000 نه تعداد واوړي. او بیا چې ورسره د استاد المحترم هغه نو دا به هم بیا ډېر لوی تعداد شي. نو دا شل ختمونه نه دي، دا خو موږ صرف د ماشومان شل افراد تیار کړي دي چې په دې کورونو کې دا شل ختمونه ښکاري. لهذا دا په درګاو د قرآن کریم ختمونه یو ځای شوي دي او موږ او تاسو د هغې په خوشحالۍ کې نن راجمع شوي یو. دویمه خبره عرض دا دی چې علما کرام ډېر را روان هم دي. موږ ته چې کوم ټایم ښوولی شوی و د هغې ټایم نه خو خبره ډېره لرې لاړه. خو لهذا په لاره کې موږ ته د لارې خبره هم پېښه شوه، د ګاډي د سټارټ خبره هم ته پېښه شوه. پاوبانې 8 بجې وې دلته را په کلي کې مو ګاډی راته نه سټارټېدو، دغه مازدیګر خوا یو. خو لهذا الحمدلله په خیر او عافیت سره راورسېدو. کوم علما را روان دي هغو به هم مخې ته راځي. ستاسو خدمت کې د کلي والا دا عرض دی چې تاسو کم په دې فورمونو باندې تاسو ناست یې، کوم علما راځي تاسو به هغو له باقاعده ځای ورکوئ، ځکه چې د هغو حق دا دی. تاسو د کلي خلک یئ، تاسو هم قابل قدر یئ، قابل احترام یئ، زموږ مشران یئ، زموږ په دې محفل کې شریک شوي یئ. دلته کې د خوشحالۍ په نیت باندې موږ خفګان دپاره تاسو نه یې راغوښتي. خو لهذا علماو له به ځای ورکوو، قراو حضراتو له به ځای ورکوو چې راشي. دا سیټنګ او سیستم د هغو دپاره شوی دی. زه خپل هغه پروګرام اوږدول نه غواړم ځکه چې انتظار تاسو ډېر زیات کړی دی. خبره مختصره چې نه دړکوي په سر. د پروګرام آغاز زه کوم د تلاوت کلام پاک نه. د تلاوت کلام پاک دپاره زه باقاعده دعوت ورکوم جناب مولانا قاري ابوبکر